یوسف علی السلام خواته ورونه رالل جرونه رالل داخل شو ولما دخلوا على يوسف آوا الیه ډایرک خپل زوی ورور ته نو ویل چې ته زما خاله راشه نورور یوسف پیژاند ځکه چې یوسف د کور بیل ته ماشوم و نو د بل خو بیخي ماشوم هغه نه کشرو مینز کی کلونه تیر شوی میاشتې نه 40 سال مینز کې تیر شوی یو نه 2 کال نه 3 کال 40 کال فاصله تیر شوی ډیر لري دومره ټیم چې د پلار طاقت هغه پړونواله بدل شي او تكون من الهالكين رست براشي دا ډیره زمانہ ده 40 سال لوی زمانہ ده دی کی چکل دوی لاړل د روټي بندوبس ورلوک ټول دو کېناستل بعضی مفسرین دا خبره کوي بنیامین ځان لکیناس خپاشه وای دراوغه یوسف چې ته ولې خپاش ول چې بس دې ته خپاشو ما کاش چې زما رور وې نو ما سره بم ناس ما څوک نشته ولی بچا د مخ کې نه پلان څه جوړ کړي الکه دو بکې نه سبا کې نه بنیامین پاتش دو بکې نه بنیامین پاتش کاش چې زما رور یوسف وې نمنن به ما سره ناس وې نو دې ځان سره کېنو بچا ورته ته ما سره کېنه چې کله کېناسته خامخا سړی شرمېږي بیا د باچا مخې ته شرمېږي داسې باچا چې هغه د یوسف په شان رنګ لري نو څه دی داسې پیغمبر می باچا می او هغه په سنت منوري هغه شکل الله غل خاص الله غل ور کړي چې کمره کې بناسو کمره بروخانو بنیامین بسو څرنګه هيئت کې بناسو چې کله کېناستل نو دې خپاو هغه ورته وی فلا تبتئس مخ پکېګا اول دې نو چې ته مخ پکېګا اول ډاری کوي اني انا اخوك فلا تبتئس زه دې رور مخ پکېګا دې حیران شو غو تاسو انا یوسف زه یوسف يم زستارورم نو زیور لور کده سر کېنه دې ډیر زیات خوشاله شي ول فلا تبتئس بما كانوا يعملون دوی چې څو کړه ته پری خو دې مخ پکې زه یوسف يم کنه ول خاطی یوسفی او بس ډېر خوشاله نه ډاری کوي زه خو دوی سره نه ځم زه تاسو پاتې کېم زه دوی سره زمانه ها دا به څه کېږي اوس دغه کې امام قرطبي یو 2 سوالونه کړی دي عجیب سوالونه کړی یو دا چې بنیامین دې ته نه قتل چې زما پلار بچي او ما پس خپګيږي ځکه هون بوادر دي نور نه خستي و نو دا خود څه دی د پلار د خبرې نه فرمانی د پلار نه فرمانی د عقیده لی یو دا سوال کړی کنه رستو بیا یوسف ولا خلق راولګيږي او دی خلق ته انکم لسارقون تاسو غلاګری الزام په ولګاو حالانکه غلا خوغه ته چې څوک څه پټ کړي خو پټ کړي نو بیا ورته ویلی وای دا 2 سوالونه کړي امام قرطبي اولنی نه جواب کړي وای بنیامین هغه ته دا پته و چې زما پلار په غم د یوسف کې دومره مستغرق شوی دی چې زما غم دغه نه څه دی ایر دی اولک دلیل څه دی ورستو وای تو ګور کنه 86 کی 84 کی دغه وتولى عنهم او بابا جاني واولد دي خلقنا يو اوازي وقال يا اسفا على يوسف بنیامین ته پته و چې زما بابا جان ته کم تکلیف رسیدلې په غم د یوسف کی هغه ته زما غم نه یادېږي وګوره دریوانه نشته کنه دریوانه نشته خو بیا هم څه وایي وتولى عنهم د بنیامین تذکرہ کوي وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف چا دغه کوي تذکرہ د چا کوي د یوسف کوي او بیا رستو څه وایي اے 87 کې صرف وایي یا بنیا اذهبوا
فتحسسوا من یوسف و اخیه، لال شي تلاش د یوسف او دغه درورو کوي. نو پته ولګي دا چې یعقوب علیہ السلام په غم د یوسف کې، په خفګان او په جدای د یوسف داسې شوی و چې هغه خفګان د بنیامین هغه نشاته ورزیدلی و. یو جواب. دویم جواب دا کړی ډېر بهترین چې اصل کې اسارول د یوسف د خپل ورور بنیامین دا په وحی باندې ولکه رستو الله وی کذالک کدنا لیوسف، دا طریقه ته ما خو دلوي چې څوک په دې ترتیب به دا وروري ساره. ولی وس چې کله دا طریقه ورته الله خو دلوا یوسف علی السلام خپل وروري ساره د ته پتر چې پلار بچي، ځکه امام قرطبي وایي د تپوس مو چې ته دلته ساره غنو چې پلار به تاسو نه خپه هغه ما به خپاو تاسو بني خپه. نو دا ویل چې خیر دی زه بعد نظم درونه سه بس خبر ختم تاسو پاتې کېږم نظم. نو کدل د سوچو کې یو خود څلويخ کال بعد ورک شوی ورور چې پتن لګيږي هغه په بادشاہي صورت کې ملاو شو. نو بیا رسل عام مصیبتونه څه دي؟ هغه همیشه مصیبتو 40 سال مصیبتو هغه مصیبت په دې شاته کې خوشحالي راغلی د مخې ته. نو مصیبت څه شو؟ هغه شاته کې خوشحالي راغلی ده. 40 سال بعد ورک شوی ورور پیدا شي. ډیر ګرانه ده، الله دې رحم وکړي. او د دې احساس کېږي هغه چاته چې د حالات راشي که نه، حالات چې راشي که نه هغه ته احساس کېږي. او چې کله دا ملاقات وشي هم هغه ته احساس کېږي. اچانک ملاقات وشي هغه ته احساس کېږي چې دې کې څومره خوند دی. سړی مخامخ ودرېږي د ډېر هیبت نه ګډ وډ شي چې اوس څه وکړم، سلام اول وکړم که منډه اول وکړم، نور اول خبر کړم. سړی داسې هیبت واخلي بس څه به ووایي. الله دې رحم. ایو نو لہذا یو دغه کړ. بل خبره ده د غلا د الزام هغه به ان شاء الله په غیزه باندې وایي. نو به هر حال اوا الی خپل رور ته زی ورک رور ورته وای زنه زم تاسو پاتې کېږم. ولی 40 سال بعد رونه میلاو شو او داسې رور چې لکه دغه یقین نو چې ګنې هغه ژوند دی، داسې رور بیا د یوسف غوندې رور میلاو شو.